أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم. دین مخ کی آیتونو مبارکو کی اللہ رب العزت د هغه خلقو تذکرہ فرمایلی وا چې کوم خلقو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړو چې مونږه د خپل مالونه چې خیرات کو دا چاله ورکو نو الله رب العزت داغي مکمل وضاحت په دې آیت مبارکه کې راولېګو چې تاسو خپل مالونه خیرات کوئ او بهتره خیرات هغه دی چې د خپل مور او پلار سره د اقربا او رشتہ دارانو سره یتیمانو سره مسکینانو سره او د مسافرو سره تاسو په خپل مالونو کې او په خپل خیر او خیرات کې صدقات کې کوم دی مدد وکړئ او استعانت وکړئ دا بیا الله رب العزت فرمایلو چې تاسو باندې الله رب العزت قتال د کفارو سره دا فرض ګرځولې دي. شروع د اسلام کې چې څنګه محدثین او مفسرین فرمایلي دي چې په شروع د اسلام کې کفار با چې کوم تکالیف مسلمانانو له ورکول او مسلمانانو به هغه تکالیف چې کوم دي په صبر سره تیرول د الله د طرف مرتضی ارشاد چې تاسو صبر کوئ لیکن چې کله مسلمانانو له الله غلبه ورکړه طاقتور شو او تعداد زیات شو نو بیا الله رب العزت ورته حکم وکړو چې اوس دغه د صبر حکم چې کوم دی دا منسوخ شو اوس تاسو د دې کافرانو سره قتال کوئ او دا په دې وجه باندې اگر که یو شی تاسو محبوب غنئ لیکن د الله په نسبت باندې چې کوم دی هغه محبوب نه وي او یو شی په دنیا تاسو ته محبوب نه وي لیکن هغه به الله ته محبوب وي او تاسو په دې خبره باندې ډېر ښه پوهیږئ او الله ستاسو نه زیات په دې خبره باندې ډېر ښه پوهیږي چې ستاسو لپاره بهتر دي او ستاسو لپاره بهتر نه دي. دې آیتونو مبارکو کې هم الله رب العزت مناسبت د هغه تیرو آیتونو پرابط سره راغلی دی یعنی قتال فی سبیل الله حکم باغی کې مو د قتال فی سبیل الله حکم په دې کې دی دا سجو وجوا چې دا حکم نازل شو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل صحابه سره په سفر کې موجود وہ اتفاق
د کفارو سره مقابله وشوله او یو کافر د هغوی مسلمانانو د لاسه چې کوم دی هغه هلاک شو او په کوم ورځ باندې چې دا قصه شوې وه نو هغه میاشت د رجب وه او د رجب پیله تاریخ و لیکن صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چې کوم په دغه وخت موجود وو هغوی وی چې مونږه دا ګمان وکړو چې دا د جماد الاخرى ورځ ده او دا د جماد الاخرى تاریخونه دي یعنی 30 تاریخ دی په دې وجه باندې دا خو اشهر الحرم دی او په دې میاشت کې چې کوم دی قتل او قتال منع دی او کفار چې کوم دی په دې واقعیا باندې په مسلمانانو باندې لعن تان شروع کو چې اوس مسلمانانو په اشهر حرم کې چې کوم دی د حرمت والا میاشت خیال نه ساتي او مسلمانانو ته د دې خبرې ډېر زیات فکر پیدا شو نو هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو نو الله رب العزت په دې آیت کې چې کوم دی د هغې جواب راولېږو او خلاصه د جواب دا وه چې اول په مسلمانانو څه ګناه نه ده کړې چې یو کافر یې په مقابله کې چې کوم دی هلاک کو جهنم ته یې ورسو او که چېرې داسې شوم نو دغه اعتراض کوونکي خو دوی په خپله غټ غټ ګناهونه کړي دي د دوی په خپل چې کوم دی په لوی لوی ګناهونو کې مبتلا وو او د خپل کفر په زندګۍ کې چې کوم دی مزاحمت په د دین حق کو بیا دوی د مسلمانانو باندې د اعتراض وری کوي او دوی لا د دې اعتراض دا منصب چا ورکړی دی نو دا هغه واقعه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحابو تپوس کړی و ځکه الله رب العزت فرمایي یسألونک عن الشهر الحرام تپوس کوي دوی لتانا عن الشهر الحرام له میاشتې حرامنا قتال فيه جنگ کول ندی پدې کې قل ورته ووایا قتال فيه چې جنگ کول دی فيه پدې میاشت کې کبیر لوی ګناه ده وصد او من کول عن سبیل الله دلار الله نا وکفر به او کافر کېدل په الله باندې والمسجد الحرام او من کول مسجد الحرام نا واخراج اهله او استل اهل د مسجد الحرام نا منه اکبر عند الله لاغین ډیر لوی دی پنیز الله باندې والفتنه اکبر من القتل او شرک ډیر لوی دی لجنګنا ولا يزالون او همیشه به دوی یقاتلونکم چې جنگونه بکوي تاسو سره حتی تر هغې پورې یردوکم چې واپس راوګرځي عن دینکم چې واپس راوګرځوي تاسو لره عن دینکم له دین ستاسو نه ان استطاعوا که طاقت وشو دوی ومن یرتدد منکم او هر څوک چې وګرځي له تاسو نه منکم عن دینه لخبل دیننا فیموت او پس مر شو دی وهو کافرون دی کافر و فاولئک پس دغه کسان حبطت خراب شل دی اعمالهم عملون دوی فی الدنیا والآخرة په ژوند د دنیا کې او په آخرت کې واولئک او دغه کسان چې دي اصحاب النار ملګري د اور دي هم فیها او وی بدی په دغه اور کې خالدون همیشه همیشه د پاره یو خود اشهر الحرم تفصیل چې کوم دی هغه ذکر شو او دلته بعضی مفسرین فرمایي چې دویم کال د هجرت د میاشتې اوله غزا بدر نه په آخري میاشت د څلورمې خور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم در ترور زوی چې عبدالله زوی د جهش په کافرانو باندې مقرر کو بدر نخل زی تا په کاروان د قریشو پسې راغلو او جنگ وشو مشرکان سو قتل شو او څوک بندیوان شو او کاروان د هغې
تیس نه شو او صحابه کرامو جنگ په ګمان د جماد الاخرى یعنی د میاشو کو او په واقع کې هغه اول د رجب وا نو کفار ویل چې محمد صلی الله علیه وسلم اوس میاشت حرام حلال کړه شیخ په لخرې په جنگ اولېګل او اصحاب په دې قتل کولو هم خفشول او رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تپوس کو یا کفارو کو نو الله رب العزت دا آیت نازل کو یسالونک عن الشهر الحرام قتال فی تر اخره پوری وس عن الشهر الحرام نه مراد کمی کمی میاشتې د اشهر الحرم علماء لیکلي دي چې په هغه کې یو د رجب میاشتا یو د ذوالقعده میاشتا یو د ذوالحجې میاشتا او یو پکې د محرم میاشتا چې په شریعت د حضرت ابراهیم علیه السلام کې جنگ په دې میاشتو کې هم حرام وو نو سوال یو کو چې په شریعت محمدي کې هم حکم د حرمت باقی پاتې دی او کنا یعنی دا ابراهیم علیه السلام په شریعت کې چې کوم دی په دې میاشتو کې د مسلمانانو او د کافرانو جنگ چې کوم دی هغه حرام وو نو دا حرمت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دی او کنا نو الله رب العزت ورته مخې ته ارشاد فرمایله هر کله فرمایي چې دا آیت نازل شو نو عبد الله چې زوی د انیس او مؤمنانو د مکې نه ولېږو چې هر وخت مشرکانو تاسو له پیغور د جنگ په میاشت حرامه کې درکړو نو تاسو الله هم پیغور د کفر د ویستلو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې نه او د منع کولو د مؤمنانو له مکې نه د ورکولو دپاره چې کوم دی دا تاسو چې کوم سازش جوړ کړی وو نو دا ستاسو سازش ناکام دی او ځکه الله فرمایي چې په اشهر الحرم کې قتال چې کوم دی دا دومره لویه ګناه نه ده لکه څومره لویه ګناه چې هغه ده چې څوک د الله د کور نه د الله د لارې نه چې کوم دی یو سړی منع کي او د مسجد الحرام نه چې کوم دی منع کي او د الله د کور نه چې کوم دی منع کي دا لویه ګناه ده او داسې خلک چې کوم خلک په ژوند د دنیا کې چې کوم دی داسې اعمال اختیار کړي فرمایي چې د دنیا اعمال هم تباه شي او د آخرت اعمال هم چې کوم دی تباه شي یعنی په دنیا کې اعمال ضایع کېدو مطلب دا دی چې کله دا سړی مرتد شي او د اسلام نه وځي او د کفر اختیار کړي نو په دغه سره نکاح کړي ښځه چې کوم دی د نکاح نه لاړله ووتله او کچره د هغې څوک مورث مسلمان مړ شي نو د دغې سړي چې کوم دی په میراث کې هیڅ حصه نشته او په حالت اسلام کې چې کوم عبادات د کړي وو یعنی روزه کې ښودې وه منځونه یې کړي وو نفلي عبادات یې کړي وو فرضي عبادات یې کړي وو د مرتد کېدو نه بعد چې کوم دی هغه ټول کالعدم شي ختم شي او د مرګ نه وروستو د داسې مرتد د نماز جنازه حکم چې کوم دی هغه نشته دی چې د داسې مرتد باندې بعد د جنازې مزم نه کېږي او د مسلمانانو په مقبره او قبرستان کې هم چې کوم دی نه دفن کېږي دا خو د دنیاوي زندګۍ وبال دی او د آخرت د زندګۍ ضایع کېدو اعمالو په وجه باندې او دا دی چې یو خود ته د عباداتو ثواب نه میلاوي او دی به د ابد الآباد دپاره چې کوم دی الله رب العزت جهنم ته ور داخل کړي او په دغه جهنم کې به همیش دپاره چې کوم دی دی پروت وي ځکه الله فرمایي چې داسې خلک هغه ملګری د اور دي او دوی به همیشه کوم دی په دې کې پراته وي ان الذين بشک هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی والذین هغه کسان هاجرو چې هجرت یې کړی دی وجاهدوا او جهاد او غزوه یې کړې ده فی سبیل الله په لار د الله کې اولئک دغه کسان چې دي یرجون امید لري رحمت الله د مهربانۍ د الله والله هو الله تعالی چې دی غفور الرحیم بخونکی او مهربان دی یعنی چې کوم خلکو ایمان راوړو او الله په لار کې چې کوم دی جهاد فی سبیل الله د فارغ خپل ځان وقف کو نو د داسې خلکو د فارغ الله رب العزت
لوی رحمت دی او الله چې کوم دی داغي او ګناهونو د بخښنې اعلان کړی دی چې الله بخښونکی او مهربان دی او الله رب العزت په داسې خلق الله رب العزت کوي بخي يسألونك او تپوس کوي دی لتانا عن الخمر لحکم شراب والميسر او د جوارینا قلت ورتوا پیغمبره فيهما اسم پدید واړو کی ګناه کبیر لوی ده ومنافع للناس او نفي دفار د خلقو واسمهما او ګناه د دې دواړو اکبر ډیر لوی ده من نفعهما د نفي د دې دواړو نه ويسألونك او تپوس کوي دی لتانا ماذا ينفقون چې کوم سیس خیرات کومګه قلت ورتوایا قل العفو ورتوایا چې زیات لخپل حاجتنا هغه تاسو خیرات کوي كذلك يبين الله دارنګ بیانوي الله تعالی لكم الآيات تاسو نقي خپل او مهرباني خپل لعلكم تفاردي تتفکرون چې تاسو فکر وکړئ په دې خبره کې په دنیا او آخرت فکارون د دنیا او آخرت کې ويسألونك او تپوس کوي دی لتانا اے پیغمبر عن الیتامى لما مری د یتیمانو مبارک قل تو یا اصلاح لهم خیر چې ساتل د مال د دوی بهتر دی وان تخالطوهم او کوي واځ کړی دوی لرا ځان سره او اخوانکم پزدي ورونه استاسو دي والله او الله تعالی چې دی يعلم بجني المفسد من المصلح خرابون کې یعنی فساد کون کې او جوړون کې ولو شاء الله او که اراده وی د الله تعالی لعنتکم نخام سختی با سختی تبین ولوی دوی ان الله چې بشک الله تعالی عزیز غالب دی حکیم او حکمت خاوند دی د آیت کریمه نازل شوه دی په حق د حضرت عمر او د معاذ د یو ډلې د انصارو کې چې دوی راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې اے د الله محبوبا دا حکم مونږ ته حکم راکا په باب د شراب او د جواری پس بشک دا دواړه چې دي دا یعنی د دې سره د انسان عقل زی او د دې سره چې کوم دی د انسان مال تباکیږي یعنی موږ لدا دې بارک چې کوم دی حکم راکان الله رب العزت دا آیت نازل کو چې دا خمر یعنی شراب او جواری چې کوم دا د دواړه ډیر زیات چې کوم دی سخت ګناه ده پدې کې او دا آیتونه الله رب العزت نازل کړل او دا رنګ دی بل آیت مبارکه کې الله فرمایي ما يسالونک ماذا ينفقون چې تاسو کوي دی لته چې اے پیغمبر چې مونږه څه خیرات کړو تور ته وایا قل العفو ورته وایا چې زیات خپل حاجت نه هم تاسو خیرات کوئ ویلی دی مجاهد چې معنی د دې آیت کریمه دا ده چې خیرات دی بنده په دې حال کې کوي چې دی غنی او مالدار وي او کچره دی فقیر وي نو بیا با د هغه صدقې ورکول په وجه باندې او خیرات ورکول په وجه باندې کوي دته چې کوم دغه ورسي تکلیف ورسي دی وجه کوم دی په هغه کې مبتلا شي او دی بیا د خپل ضرورت لپاره چې کوم دی خیر غواړي نو یې صدقه او خیر او خیرات هغه دی چې انسان د خپل وس مطابق چې کوم دی هغه وکي دارنګ په دې بل آیت کې الله فرمایي يسالونک عن الیتامى چې دا خلق ستانه د یتیمانو د معاملې په اړه کې تپوس کوي چې د یتیمانو په موږ باندې څه حق دی او موږ دا وی سره څنګه ژوندۍ تیر کړو ابن عباس او قتاده رضی الله تعالی عنهما چې هر کله دا دو آیتونه فرمایي چې دا دو آیتونه نازل شو ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن یعنی منځ دګي مال د یتیم ته مگر په شان سره او چې هغه نیک وي او دویم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا یعنی هغه کسان چې خوري مالونه د یتیمانو په ظلم سره نو بشکا چې اچوي دوی په ګډو خپلو کې ور د جهنم نو صحابه کرامو لمانونو د یتیمانو ډېر سخت پرېز چې کوم دی هغه اختیار کو او مالونه دوی به چې کوم دی جدا کړل او
چې کوم سالن او کوم ډوډۍ به چې کوم دې په خوله هغه چې کوم دې جدا کړله او کس ډوډۍ او سالن به د هغې یتیمانو نه پاتې شو یعنی د هغوی د مال کې به چې کومه ډوډۍ او سالن پاتې شو نو هغې نه به چې کوم دې منع کوله تر دې چې هغه به په پرتو خراب شو او دارنګې دا کار په دوی باندې ډېر زیات سخت و نو بیا دې تپوس وکړه د دې په باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې مونږه څه وکړو د یتیمانانو مالونه خو اگر چې مونږه بیل کړي دي لیکن بیا هم چې کوم دی مونږ ډېر احتیاط کوو نو په مونږ باندې دا ډېر زیاته ګرانه دا زندگی نو الله رب العزت ورته دا آیتونه نازل کړل یسألونک عن الیتامی چې تاسو تپوس کوئ د یتیمانو د معامله کې نو خو یعنی اے محبوبه طور ته وایا چې ساتل د مال د دوی بهتر دي لیکن په دې وجه باندې چې کچری تاسو په خپل مالونو نه هغه بیل کړئ نو دا بهتره خبره ده او کچری د دې نور هم خیال ساتئ نو بیا به چې کوم دی الله ستاسو کې چې کوم مفسدان دي هغه پیژني او چې کوم صلح کوونکي دي یعنی نیکان خلک دي هغه الله پیژني ولا تنكحوا المشركات او پنیکا سره ماخلی مشرکان خزی حتی تراغی پوری یؤمننا چی ایمان راوڑی ولا امتون او خامخا وینزا مؤمنتون مؤمنہ خیرون دا غوردا من مشرکتین لمشرک خزنا ولو اعجبتکم اگر که تعجب در ولی تاسو لرا ولا تنکحوا المشرکین او پنیکا مور کوي خزی مؤمنانی ولا تنكحوا المشركين او پنیکا مور کوي خزی مؤمنان کافران لا تراغي پوری حتى يؤمنوا تراغي پوری چې ایمان راوړي مؤمنه او خامخا ولا عبد او غلام مؤمن خير بهتر ده من مشرکین لمشرکانا ولو اعجبتكم اگر که تعجب در ولی تاسو لردا خبره اولئک او دغه کسان چې دا کافران یدعونا دوی دعوت درکې تاسو را الی النار اور طرف ته والله الله تعالی چې یدعو دیر غواړي خلق الی الجنه خپل جنت ته والمغفرة او بخنی طرف ته باذنی په اراده خپل سره ويبینو او بیانوی آیاته احکام قل الناس خلق دفارا لعلکم خیدا چې یتذکرون بپوش بدی خبر باندې چې الله رب العزت څه فرمایلی دي دا حق او سچ دي دلته علما لیکلي دي چې الله رب العزت د مشرک خزي سره چې کوم دی نکاح دا جایز نه ده ګرځولي فرمایي چې یوا په اسلام کې یو داسې بهترینا طریقه ده د اسلام ده چې په دې کې یو غلامه خزا دا د مشرک آزاد خزي چې کوم دی الله ته غوړه او بهتره ده اگر که خلکو تاسو دا په تعجب کې ورځي لیکن دا د الله فیصله ده او تاسو تر هغه پورې چې کوم دی د مشرک خزي سره واده ما کوي تر کومه پورې چې هغه ایمان را نه وړي دارنګه په دې آیت کې چې کوم دی دوه حکمونه ذکر شوي دي یو دا چې کافر سړی دی د مسلمان خزي سره چې کوم دی نکاح نه کوي دویم حکم وسوم باقی دی یعنی مسلمان سړی د کافر خزي سره نکاح تر هغه وخت پورې نه کوي چې سو پورې دا خزه چې کوم دی ایمان نه قبول کړي او اسلام کې نه داخل شي او په دې کې علما فرمایي دوه جزء دي یو جزء دا دی چې هغه کافر خزه چې کوم دی کتابیه وي یعنی يهودي وي یا نصراني وي اور یا هغه بل مذهب چې کوم دی د کفر ساتي نو په دې جز کې چې کوم دی د قران کریم د دې آیت او حکم باقی پات کېدل شي لکه هندستان کې چې کوم
خلق ته یا آتش پرست دي یا اندوان دي، نو په دې خلقو دا خزو سره چې کوم دی نکاح کول چې کوم دی دا حرام دي او د دې سره نکاح نه کیږي. دویم جز چې کوم دی هغه دا دی چې دغه ښځه چې د دې سره نکاح کوي دا کتابیه یعنی یهودی یا نصرانیه، او په دې جز کې چې کوم دی د دې آیت حکم چې کوم دی هغه پاتې کیږي، بلکې د دې آیت په مقابله کې چې کوم دی په سورۃ المائده کې دا مضمون چې کوم دی الله رب العزت په تفصیل سره ذکر کړی دی چې دا یو مسلمان د کتابیه یعنی کدا هغه تعلق يهوديانو سره یا کدا نصرانيانو سره دا اهل کتاب دي، د دې سره د مسلمان سړي نکاح چې کوم دی هغه درست او د دې آیت نه چې کوم دی دا خاص جز منسوخ شو چې د دې يهودي یا نصراني سره نکاح چې کوم درست گویا کتابی خزی سره نکاح درست لیکن خبره نه ده. په حدیث شریف کې دیندار خزی ته چې کوم دی دا فضیلت حاصل دی چې دا دی د بيدینا سړي سره چې کوم دی نکاح نه کوي، او په حدیث شریف کې راغلی دی چې مسلمان له پکار دی چې هغه دیندار خزه حاصل کی په خپل نکاح سره، او کچره بيدینا خزه چې کوم دی په خپل نکاح سره حاصل کی نو دا په اسلام کې یو نه پسندیده عمل دی. الله رب العزت دې موږ ټول له پیدا عمل توفیق راکړي او کریم الله دې وکړي چې دا احکامات ټول زموږ په ژوندۍ کې الله رب العزت راولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين برحمتك.